د دې خاندان تصویر ګورئ چې دا ابل ورځ په انډیا کې کم جهاز کریش شو په هغه جهاز کې دا پوره فیملی هم ناسته وه اصل کې دا فیملی یوکې کې اوسیږي لندن کې اوسیږي انګلینډ کې اوسیږي مطلب خدای د اختر د پاره انډیا ته راغلی مسلمانان دی وروړه لکه هغې کې ابل ورځ ما ویډیو جوړه کړې وه چې کې ما ویلي چې په دې کې په دې دا کم جهاز چې کریش شوی د انډیا دا کم جهاز چې راپروتی دی که نه د مسافرو جهاز راپروتی دی چې پای کې 200 مسافر ناستو جي که چا چېرې د ما هغه ویډیو نه وي کتلي او خبر ني نو په انډیا کې د ایر انډیا یو جهاز راپروتی دی ایر انډیا څنګه چې زموږ پی ای ده دغه رنګ د انډیا د ایرلاین د ایر انډیا نوم دی نو د هغې جهاز راپروتی څنګه اوچت شو واپس راپرېوتو مطلب ډېر زیات بره نه وختې کم اونچای نه راپروتی خو مکمل تباه شو 200 مسافرو کې صرف یو مسافر بچ شو 11 ای سیټ باندې یو مسافر ناستو چې پکې بچ شو نو ټول مړه شوي جي چې په هغه جهاز کې دا خاندان هم دا مسلمانان دي جي دی په لندن کې جون کوي د اختر د پاره دی راغلي انډیا ته اختر تیر کو واپس تلل نو دا خاندان مکمل په هغه جهاز کې ټول مړه شوي دي جي الله پاک دې والله جهان خشته کې مسلمانان دي سينوس کمنټ شروع شي چې هندوانو لري د وکه زموږ ذهن کې اکثر چې انډیا نوم راشي نو به ډایرکټ زموږ ذهن ته هندو راشي چې ټول هندوان دي خو نه جلته هندوان نشته الته دومره مسلمانان په پاکستان کې نشته چې څومره الته په انډیا کې دي څنګه په پاکستان کې غټ غټ عالمان دي داسې په انډیا کې هم غټ غټ عالمان شته دي څنګه په پاکستان کې مولانا طارق جمیل صاحب دي یا نور داسې مفتی طارق مسعود یا نور داسې علما کرام دي غټ غټ علما کرام دي نمونه ناخلم د مولانا طارق جمیل صاحب نوم وښتو خدا سي نور به هم د دنیاوي چې نوم یې ځاخله منو کې دي چې دا ویډیو مطلب په ګنټو شو خو نمونه ز ختم نکم غټ غټ علما کرام شکر الحمدلله په پاکستان کې موجود دي نو دغه رنګ په انډیا کې هم غټ غټ علما کرام موجود دي خو چون کې هغه مونږ اورونه او نه د هغه بیان داسې دازي او نه هغه داسې مطلب د هغه حکومت پرې دي نو په دې وجه باندې چون کې الته مسلمانانو تعداد کافي سیوا ده نو ځکه مې وی چې الله پاک دې خاندان له مغفرت نصیب کړي او الله پاک دې وبخښي نه علاوه یو بل فیملی هم و چې داغه یو الکو چې داغه په انګلند کې جابو او هغه لا فیملی ویزا ملو شي او ټول فیملی ته کار کړو نو هغه ځان سره ټول خاندان بوتل انګلند لا الته سیټل کېدل رورا ډاکټر و غالک هغه ځان سره خزه او بچي هم بوتل او په دغه جهاز کې هم ناسو زماره د دومره کیسو مطلب صرف او صرف دا ضروره چې د مرګ او جون هیڅ پته نه لګي په دغه جهاز کې ډېر کامیاب خلک ناستو په دغه جهاز کې ډېر مالدار خلک ناستو او صرف مالدار خلک نه بلکې ټول فیملیانې پکې ناستې وي خو چې کله مرګ راشي او کله جون د ختم شي په دې دنیا کې نو نه د ډیګري په کار راځي نه د مال په کار راځي او نه داسې چې ته به چېرته په خوشي ځي کې مړ شي لکه په ګوره په آبادۍ کې په جهاز کې چې لکه جهاز ټریولینګ ته ډېر خلک خوشحالېږي هم چې زه به جهاز کې چکر واخلم نو هغه جهاز را پرېوتو ډېر کمې اونچایي نه را پرېوتو څنګه والوتو لا پوره الوتې هم نه وه او واپس هغه کریش شو چې دې کې دننه کم مسلمانان کم انسانان کم هندوان څومره خلک هم پکې ناست وي کې صرف یو کس پاتې شوی چې هغه انټرویو هم ورکړې ده چې څنګه جهاز اوچت شو او واپس پایلټ چې څنګه اعلان شروع کو او بس دې کې درس شوی دی مونږ اړو پس مونږ اړو سره سم شوي نه یو مطلب مونږ اړو بیخي سره سم شوي یو نه نو مرګ چې راشي انسان سلام نه سمیږي نو پکار دا چې مونږ پکې د آخرت تیاری هم لږ ډېره کوو چې لږ ډېره سکه چې بلکې زه وایم چې مکمل ځکه د مرګ او ژوند هیڅ پته نه لګي نو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام